تالاش احمد ګلۍ کلی پیښې تر دې وخته صورتحال ملزم څوک د کور پسوانه کې سو شو. په 14 اپریل کوزدر تالاش احمد ګلۍ کلی کې د ملزم شعیب لخوا ډزو په نتیجه کې سیف الله نومي کس مړ او د پلار سلطان محمد جوبل شوی دی. د پیښې وروسته مقامي ولس د ملزم کور ته اور اچولو باندې کور سوځولی دی. د ملزم شعیب د حقیقت په حق له د وراره وسیم سجاد وینا ده. زما نوم وسیم سجاد دی، زما تعلق دارن غازی بابا سره. د تالاش د کومه سانحه چې راغلی د دې کې چې کوم ملزم دی د هغه خپل نوم دی اکرام خان اور پشویب باندې مشهور دی. دا زما تره دی او موږ دلته کې 2 کور دي. دا اوسېږو موږ په آرنګ کې او دا کور هم زموږ دی. دا اکرام خان او یو زموږ بل تره دی، دواړه زموږ نه جدا اوسېږي او دې کور دپاره موږ صرف تقریبا دا میاشت کېږي چې دا دلته کې راشب کلی دی. د حقیقت موږ ته صرف نه د ټولې دنیا ته دا معلوم دی دلته کې. د ملزم په باره کې بس یو څو خبرې کوم چې دا ملزم چې کوم دی دا دماغي حالاتونه خراب دی او داسې خراب نه دی چې موږ صرف د پرتوک جوړولو دپاره دلته کې دا خبره کوو. د دې بالکل آن د ریکارډ د 2016 نه د اوسه پورې زموږ څه کاغذونه موجود دي. داسې بیمار دی که نه چې څو ځل موږ په کټ کې تړلی دی او د هغه خبرې کو چې ته ګواهان پکار نو موږ څه ټول ارنګ خلک یو ګواه دی 2 ګواه دی. زه به وله 1000 ګواهان ورکړم د دې خبرې چې موږ څو ځل په کټ کې تړلی دی، هسپتال ته مو وړی دی، څو ځل د موږ په خپل کور والا باندې فایرنګ کړی دی. دا کومه مسله چې راله تقریبا د دې نه 3 ورځې مخکې زما یو ته وفات شو. د هغه د وفات سره د دماغ چې کوم و هغه نورم خراب شو. د دغه تره د وفات نه مخکې زما خپل والد صاحب چې د هغه له ما اوپن سرجري وکړه په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې. نو د هغې د وجې نه د دماغ چې کوم و هغه خراب شو او بیا یو دم پسې زما تره وفات شو. نو د چې کوم هغه علاج هغه بر وخت ونه شو او یو دم دا ریپیډلی خراب شو. نو داسې کار و چې دلته کې دا موږ د دې کور د نګرانۍ دپاره راشب کلی و. په دغه ټایم کې دا اوس موږ ته پته نشته چې د کوم ځای نه به داسې پیستول پیدا کړی یا څه او دا پته هم ماته نشته چې د سړی ایستلی دی کوی سړی نه دی ایستلی. دا پته هم موږ ته نشته ځکه چې حالات داسې راپېښ شو. نو زه به دا ویم چې زما تره چې کوم دی دماغي حالات دغه بالکل خراب وو. خلکو چې کوم قوت دلته کې راغله او زموږ کور یې وران کړو برناقضه لکه موږ په دې کور باندې ډېره خرچه کړې وه. تقریبا دا د 3 کروڑ پورې خو صرف تش ما ته پته چې په دې باندې خرچه راغلې ده په دې کور باندې. نور چې کوم پیسې لګولي هغه زما پلار په خپله لګولي دي، هغه ته پته چې خو 3 کروڑ پورې ما ته پته چې په دې کور باندې موږ لګولي دي. نو دې خلک ټول په شریکه سره جمع شو. کوم دا چې اصول نو هغه ټیم کې کوم زما تره چې هغه د پولیس په حراست کې و هغه زخمي کلی و ایستلی اوس هم فلحال په ډېر کریټیکل سچویشن کې هغه په هسپتال کې پروت دی. نو د هغې نه بعد دا خلک راجمع شو زموږ کور یې وران کړو. کوم چې بالکل له قانون خلاف خبره ده په دې کې لکه هېڅ قسمه حق د تحصیل نه و. اوس زما اپیل دا دی که نه زموږ خلاف خلک راپاڅېږي، د پولیس خلاف خلک راپاڅېږي، د حق پټولو دپاره خلک راپاڅېږي، ځای په ځای باندې دھرنې کوي، ډي پي یو پریشرایز کوي، زموږ حکومت پریشرایز کوي. حقیقت چې اصل کې دی د خلکو نه پټ دی. داسې درخواست زما کوم څوک چې مسلمان وي د هر مسلمان نه زما دا خواست دی چې زموږ سره تعاون وکړي، د ډي پي یو سره تعاون وکړي. کوم حق چې حق د زه نه یم چې زموږ سره تعاون وکړي، د حق سره تعاون وکړي، صرف چې کوم حقیقت دی هغه راښکاره شي او کوم غلطې خبرې چې دي کوم خلک چې ناحقه دی کوم مجرمان دي کوم بارایي خلک چې راغله ګوره سانحې والا خلک دلته کې خبر نه دی. زموږ بارایي خلک راغلی زموږ کور یې وران کړلی. نو زه وایم چې د دې بارایي خلک چې کوم راغلی که نه د دوی ته کوم خپل سزا چې هغه د میلاو شي او زموږ له خپل حق میلاو شي. خلک دا خبره کوي چې دا کوم مړ هلک دی د ستا په تره باندې پیسې وي او لکه مطلب دا دی چې په هغې پسې دلته راغلی او پیسې او پیسو پسې د دوی شر شوی دی. دا څه خبره وه دوی تاسو له کار کړی دی؟ دې داسې کار دی چې دوی سیف الله د دوی سره زموږ ډېر ښه تعلقات دی او دا داسې کار و چې زموږ له بالکل د ماربلو کار کلی دی. خو لکه داسې کار دی چې زموږ او د دوی په منځ کې د پیسو هېڅ قسمه خبره نه وه. دغه ټایم کې چې تاسو ما څنګه اول کې ویل چې زما تره وفات شوی که نه دا دلته کې راتلو نو یو ذهن کې د دا وه چې دلته کې به دوا له غم راځئ له کوم دغه چې د هغه دپاره راتلو. خو ما خو خبره ما خپله مخکې وکړه چې ده په خپل کور والا باندې بالکل ماشین بورډ والی دی، خپل د ده یو زوی دی صرف حق یو زوی بالکل د وژلو په اراده باندې هغه باندې بورډ والی دی. خو لکه بیا یې خلاص کړی په دې چې په منډه یا په چغه باندې که نه. نو لکه داسې کار دی چې زموږ په موږ باندې د هېڅ قسمه پیسې نه وي. خو لکه الله به د ده مقرره اوسي. او ګوره بل دا خبره چې موږ د دا خلکو سره بالکل په دې په غم کې په درد کې په هر څه کې ولاړ یو. دا مړی چې شوی د هغو مړی نه دی شوی، دا زموږ
مړه شوی څومره خفګان چې د هغو شوی د هغو نه به زما د په خدای قسم چې یو په لس زموږ سیوا خفګان دی د ده په هر در کې موږ شامل یو خو لکه بیا غیر خلک راځي زموږ په کور باندې دلته کې پیټرول شیندي دا صرف د هغوی دپاره هم یو د منافقت دپاره د منافقت دپاره خلک راځي زموږ په ورونو زموږ په کور زموږ په جبسو باندې پلکونه دغه کوي زموږ په کور باندې پیټرول شیندي نو دا قسمه خبرې دا بالکل دا قابل قبول نه دي د ملزم شعیب په کور سوځولو کاري سرکار کې مداخلت او مین جی ټي روډ بندولو تالاش پولیس سټیشن کې د 250 کسانو چې سلويخ پکې معلوم دي په ضد 2 مقدمې درج کړې شوې دي چې پکې د ترهګرۍ د په هم شامل ده د تالاش قومي جرګې مشران د مقدمې واپس اخیستو لپاره کوششونه کوي او د لکۍ ورکړي چې کچېرې اف آی آر واپس نشو نو دوی به د زرونو په تعداد کې ولس په سړکونو وباسي د جرګې مشر ملک ترجمت خان وایي د واقعیا چې تر څو پورې خبره ده نو تفصیل ان شاء الله چې تاسو ټولو ته معلوم دی چې دا کور په څه وجه سوی دی چې دلته کې یو سړي په بل سړي باندې بې ځایه ډزې وکړې او څه مرګ یې ترې وکړه سړی مړ کړه پلار یې وله ویشته پولیس راورسېده د پولیسو د ټولې ضلعې پوره لوی تعداد نفري راورسېده او هغه حالات کنټرول کړه او ملزم یې په قبضه کې واخیستو ملزم یې بوته او عوام چې کوم راغونډ شوي هغه په اشتعال کې وو پولیسو سستي وکړه په کار وه چې د دغه وخت کمانډر د دې کور حفاظت کړی وی ځکه چې عوام خو په اشتعال کې وو اگر چې دې ته مونږ ښه کار نه وایو خو چونکې عوام چې کله په اشتعال کې راشي مړی ورته پروتي زخمي ورته پروتي نو خامخا نقصان کېږي خو د پولیس د کمان سستی وه چې چونکې پولیس واپس شو د زخمی سره د ملزم سره لاړل او علاقه یې خوشې پرېښوده نو د دې مطلب دا شو چې دوی عوامو ته دا نو دغه ورکو چې تاسې څه کوئ هغه کوئ نو د پولیس ذمهواري دا ده چې دوی به د جان او د مال حفاظت کوي نو د جان حفاظت خو دوی وکړه سړی ویوړ او د مال حفاظت دپاره څه نفري پرې نه ښوده او هېڅ څوک د کور حفاظت یې ونه کو کور ته چې نقصان رسېدلی دی نو دا د پولیس د غفلت په وجه رسېدلی دی خلکو له پکار و چې داسې کړی وی نه خلکو له خو پکار نه و چې داسې کړی وی خو چونکې په عوامو کې خو قسمه قسم خلک موجود دي په هغې کې خو څه پته نه لګي عوام خلک خو په دغه وخت کې خامخا په اشتعال کې خو چونکې پولیس د دې دپاره دی چې د امن و امان د قایمولو دپاره د خلکو د منتشر کولو دپاره دوی سره ډېره لویه نفري په موقع موجود وه په کار وه چې کمانډر څوک سینیر افسر و نو چې هغه خپل کمان صحیح کړی وی چې په ګاډي کې کم ملزم یې ونیو هغه یې لیږلی وی او نور نفري دغلته د کور نه تاو کړي وی خلک یې خواره کړي وی کورونو ته خلک تللی وی اشتعال یې ختم کړی وی او د هغې نه پس دوی موقع پرېښودی او تللی په اف آی آر کې نامزد سلويخ معلوم کسانو کې د شپږ پولیسو په شمول 14 گرفتار او 10 کسانو بی بی اے کړې ده د پولیس کارکردګۍ په حواله د تالاش پولیس سټیشن ایس ایچ او ایوب خان پر رابطه زیاته کړه په 13 تاریخ چې دا کومه وقوعه وشوه پولیس ته اطلاع میلاو شوه پولیس بر وخت دغه وقوعې ځای ته ځان رسولی دی چې هغوی ورسېده په دې کې یو کس زخمي او بل چې کوم دی مړو دغه ملزم چې کوم دی پولیس پارټي ولیده په هغوی باندې امپایرنګ شروع کړو خو پولیس د هغوی مقابله وکړله او هغه زخمي چې دی هغه دغه ملزم چې کوم په زخمي حالت کې هغه گرفتار کړ بیا د دغې علاقې خلک راووته کوم عوام چې و د احمد ګلۍ هغوی ویل چې دا ملزم به موږ ته حواله کوئ او دله به سزا موږ ورکوو نو داسې هېڅ کله نه شوي دی او نه به وشي پولیس هغه ملزم چې کوم هغه په خپله نګرانۍ کې د هغه ځای نه راویسته او هسپتال ته یې راورسو ګرفتار یې کړ د هغې نه پس بیا دغه خلک چې و دا یو سیلاب و سیده په کور ورغله قانوني لاس کې واخیسته د ملزم کور ته اور ورته کړ د هغې خلکو خلاف موږ پولیس کاروي کړې ده تقریبا 250 کسانو خلاف موږ اف آی آر درج کړی دی په هغې کې څه ګرفتاري هم شوي دي تقریبا 10 کسانو پکې بی بی اے کړې ده او د بقایا ملزمانو د ګرفتارۍ کوشش جاري دی په دې کې موږ 3 اف آی آر کړي دي یو دا مقتول او د زخمی له طرفه دی په دې ملزم باندې بل موږ په دې ملزم کړی د خپل طرفه چې په پولیس پارټۍ باندې کم فایرنګ کړی دی په هغې کې موږ پرچه ورکړې بیا چې دا کور چا سېزلی د هغوی خلاف موږ پرچه ورکړې ده د ډزو په نتیجه کې تر دې وخته د بېګناه کس وژنه ظلم دی خو د ملزم کور سوځول د ظلم انتها ده سل خولې سل خبرې چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي فلحال د دواړه فریقو موقف جدا جدا دی خو ملزم په زخمی حالت کې د
پیښور په هسپتال کې زیر علاج پولیس په تحویل کې دی. پلټنې روانې دي، ډېر ژر به حقیقت ښکاره شي. لږ صبر پکارو او پکار دی.